تاسو سره ډېر خوندور ډېر مزېدار کلام واورېدو. د هغې نه پس به جان یوسفزي صاحب له بلنه ورکومه د سمندر یوسفزي صاحب په دې دوو شعرونو چې په ټپو کې په سندرو کې ورانېږو، په ټپو کې په سندرو کې ورانېږو، لیوني یو په اخترو کې ورانېږو. او داسې هم نه ده چې یو بل مصیبت دی، داسې هم نه ده چې یو بل مصیبت دی، خو بس هسې جان یوسفزي د فخرامي وایي زموږ د فخر زموږ اوس راتلمه ده پسې په موټرسایکل ناست وم، نو ذهن ته مې یو دغه راغله چې روژې نه پس شیطان بلا تنګ کړمه، روژې نه پس شیطان بلا تنګ کړمه، ما وی چې ورک شه په کلار مې پرېږده کنې نو تا پسې پلانې راولم. نو په شپېلي کې واخیستم زمونږ د خویندو ته جي هغه بله هایپ ډالۍ کوي ډیډي په پاپا مې سرخي رواني که تاسو ته یاد وم هغه دا دلته چې لور دا زوی دا څه دی پلار لور ته وایي چې لور یې ولدې راته پاپا وایي، ډیډي وایي پاپا وایي، اوس راته ډیډي وایي څه وجه ده پاپا نو یې ډیډي په پاپا مې سرخي رواني. بله داسې ده چې زمونږ یو مشر دی هغه زمونږ په کلي کې د هغه مخکې چې هغوی چې کوټي سرات باندې تلل ډېر ګران دي او دا دیوال دي که نه شیخ وی سرات په پل تلل ډېر ګران دي، شیخ وی سرات په پل تلل ډېر ګران دي، چاوی چې ګران دي خیر دی نه بزو پې اخوا ته کم زمونږ د نیا کور دی. دا خو بله شی داسې ما لیکلې مزاحیه که نه چې اوس ما جیب کې مو وکتې چې شمېر را سره نه وي زه بس کار شو. خو زه درته یوه غزل ومه چې ولاړه غلې غلې ده نن ځکه جینۍ څوک ده، ولاړه غلې غلې ده ځکه بوډۍ ته وایي ولاړه غلې غلې ده نن ځکه جینۍ څوک ده، په خیال کې ډوبه ډوبه ورکه ورکه جینۍ څوک ده. ډېر ښه جان صاحب ډېر ښه. مننه مننه. او شعر دی چې د سره ښویېدلې لوپټۍ زر په سر کا، د سره ښویېدلې لوپټۍ زر په سر کا، اواز چې د اذان شو د مزدکه جینۍ څوک ده، ډېر ښه جومات مزدک. او شعر دی چې ته ګوره څه په چل چل ورته خپله مینه ښایي، ته ګوره څه په چل چل ورته خپله مینه ښایي، یم مورې دا مسکی مسکی نازکه جینۍ څوک ده. ډېر ښه جان صاحب. مننه. او شعر دی چې نشو تماشو نه زنګېدلې په شپه راشي، نشو تماشو نه زنګېدلې په شپه راشي، او په سیل یې ونې شوې هلکه جینۍ څوک ده. ډېر ښه. او شعر دی چې دې کې ډېر شعرونه دي خو ما ته راځي نه اورېږم دا چشمې دې ملګري او ګورم ورته دې کې دا غزل و. بهرحال جان یوسفزي صاحب حسین مثالي صاحب دا زموږ د خیبر پښتونخوا او د ضلع صوابۍ ډېر لوی ویاړ دی، ډېر لوی فخر دی او الله تعالی دې هم دغه شان دا مشران چې کوم دی ژوندي او آباد او خوشحاله لري. د دوی سوري چې زموږ په سر باندې دي یقینو که موږ به ډېر څه کوو او دغه شان موږ به د دوی د هغه حوصله الله دې ولې عمر کې جي برکت کړي. بله د مزې یو نوخوان خبره دا ده چې فی البدي ذهن لري شاعري ده. یاره هغه خو پکې ما چېرته معلوم نه کړ. جان استاد که زه تاسو نه یو فرمایش وکړم نو هغه برالنې قبول کړئ. نو که ما ته ونو وکړم دا نظم راته جي وایي ګوډی
او دا همدغه خپلو خویندو ته ډالۍ کوو چې زما بوډۍ خپله بوډۍ لوبوي په دې کې چې راته سوړ لګیایي دا به درته ووایم ارشاد جي ترنم کې جي هغه دې دغه ویل نه ډېر خوند جي بالکل څنګه د لکه چې باد د پسرلي دا داسې ده چې عادل صاحب چې لکه چې باد د پسرلي خپله بوډۍ لوبوي لکه چې باد د پسرلي د ګل بوټی لوبوي زما بوډۍ خپله بوډۍ لوبوي بند چې خپلې بوډۍ لا ښکلې چې جامې جوړوي هم ورته هغسې رنګینې لپټې جوړوي هم یې والې هم یې ګجرې هم یې والې هم یې بنګړي هم یې ګجرې جوړوي هم یې پګې د سماشان بوډۍ لوبوي زما بوډۍ خپله بوډۍ لوبوي ما ته مصیبت دا ده چې ما ته یاد مې کله استاد شي وړو ته سبق وښایي دا خو اخري بند دی که نه زما بوډۍ خپلې بوډۍ لره ویښته جوړوي توروي سترګې خالونه ورته شنه جوړوي سنگاروي ورته وروځې او باڼه جوړوي شړنګوي لاسو کې بنګړې خپلې کمسۍ لوبوي زما بوډۍ خپله بوډۍ لوبوي خپلې بوډۍ لره د شګو کوټنۍ جوړوي د مات ټکرو نه بله ښکلې موسۍ جوړوي کله د لوبو موټرګې کله بګۍ جوړوي زما بوډۍ خپله بوډۍ لوبوي کله استاد شي وړو ته سبقونه ښایي په خپل کتاب ورته ښایسته عکسونه ښایي د ځناورو د مرغو ورته نومونه ښایي چوک په لاس ګرځي همزولې جنکۍ لوبوي زما بوډۍ خپله بوډۍ لوبوي ستړي شي پرېوځي او بوډۍ ته الله وایي للی للو وایي وروک شبه و مراز دو وایي څومره ښکلي توري دي په پټو سترګو د بوډۍ سره چاچۍ لوبوي زما بوډۍ خپله بوډۍ لوبوي ډېر ښه جان صاحب ډېر ښه اخر بوډۍ مې د بوډۍ سره کله روده شي یو لاس پې واچوي بېغمه تر سهار روده شي د جان خیالونه تر سهره کشملۍ لوبوي زما بوډۍ خپله بوډۍ لوبوي
لکه چې باد د پسرلي د ګل غوټۍ لوبوي او زما ګوډۍ بله ګوډۍ لوبوي ګوډۍ لوبوي من فکرونه هم ډېر زیات خوندونه واخیستل مینهوالو به د دې نه سوا خوندونه اخیستي په دې کې خو ما نه څه یو هم شو څه بېسرې پکې رانه ډېر خوند ډېر خوند ډېر زبردست مننه